السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمو عزیزانو، د ایمان په نور منور خلکو د ربیع الاول د میاشتې مبارکې یو پیغام خپل هم ضرور واروئ او مخته هم ولګئ چې خلکو ته د دې فایده وي. عزیزانو، اول سوال دا ده چې دا ښه شپه د څه شي ښه شپه ده. دوم سوال دا ده چې په دغه میاشته کې خلک جلوسونه باسي. آیا د موږ او د تاسې د پښتنو مذهب څه شی ده؟ جلوس باسل صحیح دي که نه دي صحیح؟ موږ به څه کوو؟ موږ میلاد النبي صلی الله علیه وسلم منو که نه منو؟ ښه شپه دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دغه میاشته کې پیدا شوی و، دغه دنیا ته راغلی و، ځکه دا ښه میاشت ده او ښه شپه به دغه میاشت کې. سوال دا د ښه شپه کومه یوه شپه ده؟ مختلف اقوال کتابو راخستی دي. یو قول امام احمد رضا خان بریلوی صاحب ده. هغه فرمایي په یوه رساله کې چې په اتم ربیع الاول باندې د دواړو جهانو سردار دغه دنیا ته تشریف راوړی. نو د نبي علیه السلام دا راتګ د موږ او د تاسو دپاره د خوشحالۍ سبب ده. دا خوشحالي ما هم خوشحالي نه ده، بلکې د ایمان د موږ او د تاسې د ایمان یوه حصه ده. څوک چې دا خوشحالي د میلاد نه مني د هغه ایمان هم نشته. او یو قول دا د چې په 12 ربیع الاول باندې د دواړو جهانو سردار پیدا شوی و، مشهور قول هم دغه ده. او یو بله خبره، په دغه میاشت کې د 12 تاریخ باندې په دغه میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پاک ځان ته وربللی و، له دغه جهانه پرده فرمایلی و. دواړه کارونه په 12 ربیع الاول باندې شوي. د موږ او د تاسې ښه شپه په 9 باندې هم کولی شي، په 10 باندې هم کولی شي، په 11 باندې هم کولی شي، په 12 باندې هم ښه شپه کړای شي. اوس سوال دا ده چې په دا ښه شپه کې به موږ میلاد النبي صلی الله علیه وسلم منو نه منو څرنګه یو؟ موږ او تاسې د پښتنو مذهب دا ده چې میلاد النبي صلی الله علیه وسلم موږ منو، د موږ د ایمان جز ده. که څوک نه مني هغه کافر ده. میلاد څه شته یایي؟ میلاد یایي د نبي علیه السلام پیدایش ده. هر سړی د دې قایله ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ګران پیغمبر دغه دنیا ته راغلی و او موږ یې منو. اوس دا خلک ځینې جلوس باسي، ځینې دغه یې ناسي. موږ به څه کوو؟ د دې باره کې ګوره د فتنو دور ده، د فساداتو دور ده. فرقې یو مخ ډېرې سوې، نوي ملایان را کې پورته شو. د دې په باره کې ځینې خلک جلوس باسي، ځینې نه باسي. کوم سړی جلوس باسي نو د هغو نظریه ملایانو دا ور جوړه کړې چې اناس کسان چې دي 12 ربیع الاول باندې رسول الله پیدا شوی نو د پیدایش باندې شیطان غم کړی. د اناس کسان ټول د شیطان وروڼه دي. او کوم کسان چې جلوس باسي هغه دغه نظریه لري. دومه نظریه د پر فتن دور کې دا چلیږي چې څوک جلوس باسی او ناسي، دا ناس خلک یایي چې دا د جلوس ول ټول د شیطان ملګري دي. ولی؟ په دغه 12 باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم پرده فرمایلی وله دې جهانه تللی. نو 12 باندې شیطان خوشحاله شوی وی، نو ځکه دا خوشحالي اوس کې دا د شیطان ورونه د موږ سم. اوس موږ څوک جلوس به باسو که بیا نه باسو؟ په دې باره کې یوه خبره د ما ذهن ته راځي چې الله رب العزت رسول الله په 12 تاریخ باندې دغه جهان ته راولاړ او دغه 12 تاریخ باندې ځان ته وبولوی. دې کې څه فایده ده؟ دې کې دا فایده ده یو انسان د غم په صورت کې الله پاک اکثره هیر کړي، او بل انسان د خوشحالي په صورت کې الله پاک اکثره هیر. خوشحالي په موقع کې به تاسې لیدلي، موږ او تاسې اکثره پښتانه ځینې خلک دا یایي پلار به په ګور کې راځي خفه شي د وراره واده مې د ډلونه راووړ. ښه کسان یا تړمو باندې برید وکړي. دغسې د غم په هغه کې اکثره کسان ناشکري وکړي، الله ای الله زه یو دلدلی یم، په ما د غم راوستو، د ما مور او پلار مړ شو یا د ما زوی مړ شو. نو الله پاک دا دواړه کارونه په یوه ورځ باندې وکړو، پیدایش او وفات. دې کې یو حکمت دا د عاشقان د رسول چې دي
نبی علیه السلام عاشقان محبت کوونکي تر ټولو د خوشحالي موقع دا ده چې میلاد نبی علیه السلام راتلل راتګ د دنیا دا د خوشحالي یو ډېره غټه ورځ او د نبی علیه السلام د عاشقانو دپاره د نبی علیه السلام د تګ ورځ دا ډېره د غم ورځ ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ځینې عاشقان به یې 12 ربیع الاول باندې به ډېره خوشحالي کوي لکه دا جټان نیغ نیغ به غورځي جشن به کې نو د دوی نظر به د نبی علیه السلام وفات طرف ته ځي و به یایي چې د دواړو جهانو سردار دغه ورځ تللی ویه نو زه خوشحالي په زړه کې خوشحالي کم خو لیک به دومره خفګان پرې راشي چې نیغ نیغ به نه غورځي. او ځینې کسان به دی وړي د عاشقان به د رسول الله مرګ ته به وګوري وفات ته به وګوري پردې ته به وګوري نو هغه په هغو باندې به دومره غم راځي چې مطلب زړه زړه کې به ډېر خفه شي نو هغه به په هغه ورځ باندې راولاړ شي د نبي علیه السلام پیدایش ته به وګوري چې رسول الله دغه جهان ته راغلی و نو دی په ارام په سکون باندې چې نه به ډېر نیغ نیغ غورځي نه به ډېر خفګان. عزیزانو د موږ او د تاسې مبارک اوس جلوس په موږ بحث کوي نه بحث جلوس په باره کې زه یوه خبره کوم دلایل خو ډېر دي دلایل نه ورکوم یوه خبره کوم پیر زین الدین آغا رحمت الله علیه به فرمایل یوه خلکو زړه کلمه د مور او د پلار او د نیکه زړه کلمه مه پرېږدئ. زړه کلمه څه معنا وه؟ زړه کلمه دا معنا وه چې فرقې به یو مخ ډېر سي فسادات به ډېر سي درېیمه خبره نوي نوي ملایان به راپورته سي نور کتابونه به له ځانه له خېټې راباسي نو ډېر خلک به راځي قسمه قسم خبرې به درته کوي خو د تاسې د میلاد طریقه دا ده چې تاسې له نیکه له برجه ده د پسه په شکل کې موږ ایصال ثواب کو میلاد شریف کو نبی علیه السلام چې پسه حلاله وو موږ او تاسې ښه شپه ورته یایو وسداره سړی او غریب سړی راولاړ شي غړی پسې پوخ کې دا د موږ او تاسې میلاد شریف ده او دغه الحمدلله موږ د نیکه طریقه ده د اولیاو طریقه ده او د علماو طریقه ده د صلحاو طریقه دې نه علاوه ډېر ملایان دوړ به راپورته شي تاسې ته به یایي چې جلوس کې ووځئ ډېر خلک به راپورته شي یو روپۍ به جلوس کې ولګوئ نو تاسې دومره ثوابونه به وي فضایل به درته بیانوي. عزیزانو تاسې ورته وایئ چې تاسې طریقه په تاسې باندې مبارکه او د موږ طریقه په موږ باندې مبارکه. پاتې شو د جټانو خبره پنجابیان ورونه جشن عید میلاد النبی ورته یایي دا جشن عید میلاد النبی. تاسو ته معلومات شته عزیزانو چې دوه عیدونه د موږ او د تاسې په دین کې دي کم عید لوی عید درېیم عید شته نه په یو حدیث کې هم نشته که چا را ثابته کړو د ما سر کلام دغسې جشن یو جشن یې جشن کولی یو یې خوشحاله کېدل موږ نبی علیه السلام پر راتګ باندې ډېر خوشحاله یو الحمدلله ثم الحمدلله ثم الحمدلله لیکن موږ جشن نه کوو لکه پنجابیان چې نیغ نیغ غورځي وجه دا ده چې د دوی دا نیغ نیغ غورځېدل جشن ده خوشحالي نه ده. یو میلمه راشي کور ته موږ سور ته حلال موږ او تاسې ښه قدر کوو موږ یې چې ګران میلمه راغلی کم زنکي نیغ نیغ غورځي کړاسې نیغ نیغ غورځي ولې هغه جشن کې چې خوراک یې پخېږي خورو. نو عزیزانو د جټانو طریقه مختلفه ده د موږ او د تاسې طریقه مختلفه ده. ځینې علما به تاسې ته یایي نوي علما به خپل پښتانه علما به یي یا خپل پښتانه کسان به یي پنجاب کې به ډېر موږ او تاسې وخت تېر کو بدل شو لیکن تاسې له خپل پلاره له نیکه پوښتنه وکړئ چې میلاد شریف شروع کې تاسې پسه به حلالوو که به جلوسونه باسئ هغه به تاسې ته دغه جواب درکوي چې موږ به بچی خپل پسونه حلالول ښه شپه به م کړه یا به م غړی پخاوو که م پسه په وس کې نه بس دغه د موږ او د تاسې یو پیغام ده مخ ته ولګئ چې ټولو خلکو ته دې فایده ورسېږي. السلام علیکم ورحمت الله.